دې حد ته رسېدلی دي چې په کلینا کښې دا شی ډېر دی. کلینا کیل کود چې کوم پلینګز دي په دې کښې جوړې ډېر عامه دو. همیشتو زامن ویرڼه یې کوي دا بار ګرونډینا ته چې وروځي دا میچینه وکسي په دا کښې ټول صورتونه دی جوړې دي او داسې څوک هم نشته څه خو دې میش کمی دو چې یوره د خپل زامن ویرڼه ته نه ور ودرېدلې چې زویه کیلم شریک کړی دی تو سه دا انعامونه والا ورکوې دا انعامات تقسیموې دا میوزک لګېدلی دی تو سه دا فنډینګ کړی دی آیا تو سه خو هغه عمل نه دی کړی چې قرآن دې دغې نه صریح منې کړي چې حدیث شریف دی لنډکی حدیث دی څو احکام یې تختي. په اسلام کښې شراب هم ممنوع دي جواري هم ممنوع دي. جوا ابن عبدالله ابن عمر روایت د حضور صلی الله علیه وسلم نه دا روایت کوي چې خوږه پیغمبر نهی یې وکړه منع یې کړي د جوارۍ نه د شرابې نه د کوبه نه. کوبه یو قسم د شرابې دی او د غبیره دا هم دغې نه هم منع کړي دي. غبیره هم یو کیل دی چې پاک شی مطلب ممانعات دی. نو کوبه څه شته کوبه زه غلط شوله کوبه شطرنج کیل ته ځینې علما یې شطرنج نه پېژنه چې کوم یو کیل دی او غبیره د یو قسم شراب نوم دی. دا دوه شیونه منع دي یو شراب او یو جواري. اصل کښې دا شراب ممانعات اول نه و کبار صحابه شراب تشلی وي دا ممانعات په یوه ریز نه روغی ځکه دا کیسه ډېره وزني وه داسې عادتي وي لکه نن چې میز چای شي مطلب دغې ممانعات تدریجاً روغلی وری اول یې لږ سار ور جواد که الله جل شانه خالیه جلک ور ښکاره کو داس وری بیا په درمه هجري شه د قرآن آیات ور نازل شه الله جل شانه ورته فرمایي چې په تو سه باندې جواري شراب انصاب وغیره دغه منع دي رجس من عمل الشیطان منع شول. اول د خره غوښه هم منع نه وی. صحابه روایت شردریمی چې ډاګ دیګی نه د جنګ په موقع باندې وړول د خره د غوښې موال منع نه وي د ورسته منع شول. دوی خبرې دي یو خدا چې په شریعت کښې یوه شي واجه پښتنیلی شي که نه چې سوده د لمینځ میش کې ویلی کی څه حکمت نه میش د امر د حکم تابع دا میش مجاز نه چې ویلی کی خدای آرډر دی وی منه بس تو تر دا پر اډپټېدو دا شای ویلی معنی دی یاره الله پاک منې کړی دی ته څه حکمت نه ته څه واجب پښتنه یې حالانکه په قرآن کښې ډېر داسې واقعات دي حدیث کښې ډېرې داسې خبرې راغلې دي چې د هغې د ممانعات واجب بیان کړي دي. شرابې په حواله سره ویلې معنی دي جواري ویلې معنی دو دې محدثین ډېر حکمتونه هوښ شوي دي. شراب چې معنی دي باقاعده په دا اجماع د امت حدو د دې په سازو باندې صحابه اتیا کوړې سازو ورته مقرره کړله چې کوم خلق شراب وڅښي یعنی چې خالی شراب معنی نه شوله په دین داسې مین خلق وه کیمې مټکۍ چې وې کیمې کیزي ډنډي کونډي وې آی پسې موتې کړې چې استیوم دوله روړه توجه بدلېږي نه لکه ازانډنې خلکو چې ناسورې کولپای غوره ویه داسې بیا په دین مین وي په دین بیا داسې قربانۍ حقولی کنې ډېرې عادي وي. بهرحال دا خبره ډېره اوږدېږي. صحابه په دور شی د شرابې په نشا باندې اتیا کوړې ولې شوي دي. او بل خوش پیغمبر فرمایي الخمر جمع الاثم شراب د تمام ګناهي ولیدو چې کله سړی شراب وڅښي دی دا هر څه کولی شي. نن خو خلک یې چې ځانونه وخوښول کي انګریزونه جملې بدلې شولې مسلمون یې دا ډېر ممې ډېرې بیبې دی چې ځانونه وخوښول کي چې یاره په دا غټې فنکشنل شي دا لعنتینه شته دی چې نمینه یې ورته بدلي او هغې شي ته چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د تمام ګناهي ولې ورته ویلي دي جاړې یې ورته ویلي دي. او مسلمون څه وایي
چې ځانینو خواشور شي په دا غوټه غوټه پروګرامونه شه امیر صاحب یا ته همیش دوسته یو فرقه اولدار در پلوس کې تر سبا پورا بیا دا ورته کوي واته چې شپ په خوراکي په میوزک په داشای تماشي په ډانسي ستړي شي بیا چې رخ شي غړپینه پسې کیږي د مسلمانې د هات ته رغلي دي د هات ته او شریعت اتیا کوړي ورته منتخب دي. دومه خبره ده چې جواری ته لیا قمار یې لیا میسر ورته یې د قرآن او د فقه د حدیث په ژبه کښې دا دوه ټکي دي. قمار ته جواری یې میسر جواری ته یې دا شای معنی دی د عربې په دوران جهالت شی په ممانعت نه د مخه خلک جواری داس کوله چې په جامه په محفلینه کښو په جواری جامې کولې چرا نن خو مې بیا داس درته وګټلې نن مې بیا داس پونکای وارو و دمره مې ځنې روړې دمره مې پې وړولې دا د هغې جاهل خلک د نجی مجلسي زینت و چې چاو جواری نه کوله آتوی په غوری نه ورکول آتوی ډارن ویل چې ته کاروبار کې سړی ما کوله ریوا پاپړې ټکورې خرڅه کې دا ته کاروبار خدای مې ژغولاته یې دا دره ډارن یې ته جواری نشې کولی جهالت په دور کښې د حد ته جواری رسېدلې وه. جواری یې څه شته قمار کیم دوی شو میش دته قمار یې دا چې بغیر بې عوض نه لیا تو ته سرمایه روشي لیا بل چاته تو سرمایه روشي عوض یې نه وي بدل یې نه وي دا ته جواری یې نن سبو باقاعده څه خو د میژه غلطېدو سپیشل د علما دوزه ځون ته مخ وړه وه دا صورتونه حروم دي باقاعده په ټي وي د خشي اډورټایزمنټ تشهیر چالیږي چې دا د انعامي بانډ رویدلی دی امیر صاحب زری په ته داخله کا تو یې دغه د پوره ممکن مدو چې ته دا باخره یوسه دای دا زری په داخله کو دا د خپل فیس دی انعامي وسړی ته ووځي دا نور بشپړ په تیر شول دا ته یې جوړي ځکه چې د هغې زرې روپۍ عوض نشته دی په تشې د سړي نه جیب ته کړلی هغې زر ټولې زر لوړلې دا ولدار صاحب ته خو موټرسیکل و دا کور وکړه دغه نورې زرې زرې پې لوړلې په قیمت شی لوړلې دې ته قمار یې دې ته جوړي یې علامه شامي رحمت الله علیه دغې قمار یې چې قمار ته ځکه قمار یې چې دا د قمر نه دی د میاشتې نه دا ټکی وتلی دی یعنی دا میاشت کله وړي کې شي کله ورډېره داسې غټه شي نو مول داسې کموي او جوتوي کله د بادشاه کو کله د ګدا کو میاشتې مثال یې ورکړی دی. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه یې چې میسر نه دا ټکی وتلی دی جواري یسر یې ارسنولی ته نو جواري ته ځکه آسونولی دی پکښې چې په مفت لیا ته بادشاه شي لیا په مفت بل بادشاه شي یو کور په مان شه وشي شریعت دومره نظام عدل د معیشت دی یهود نه مانی جوړیا یې چې نه په دا بیا نه راځي انګريز دا شی بیا نه مانی چې جوړې دو جوړي بشپړ دی دا ته تیار نه دی چې د معیشت په نظام کې ته غوته وای په حالول په حروم یا په سود راغږي یا په قمار په جوړي راغږي بل خبره دا چې دا سیر حروم عمل دی په دا کې میج مبتلا ډیر صورتونه داستی چې میشته پته نه لګیږي چې دا جوړي دو کا جوړي نه دو حالانکه وی جوړي په چار دادو چې مشکله یو عمل کوي نن سابو کمیټې ډېر صورتونه دي په دا بازوره شي والا چوي په ځینې صورتونه د کمیټې ها جایز نه دي انعامي بانډس دي سره حروم دي ناجایز دي جوړي هدو پکښې سود هدا پکښې بشپړ راوندي موټرسایکل موبایل کاروبار دي ډېر صورتونه یې د حروم دي جایز نه دي ډېر کم خلک پښتنه کو په چار دادو چې کا کاروبار کوي کم از کم د جایز د ناجایز معلومات خیر ته وکي او بل خبره دا چې د جواری اسلام ویله منې کړی دو یا چې اسلام خدا سے ګولالای مشفق دین دی چې د چا په خوراول ها خواش نه دی اسلام د چا خوراول ته خواش نه دی اسلام داسې مشفق مذهب دی چې د چا زورول ته تیار نه دی نو کله چې د جوړې د قمار د میسر د جوړې کاروبار شي جګړې وډېرې وي فساد وډېر وي کښت سالي و د اعلی طرف نه ډېره روشي
جنگینو یی چې خلک په میان شردریمي او یی چې د هغې نتیجه و دا وي چې الله جل شانه د رحمت دروازې بند کو چې کله کخصلی روشي ادگی مود تو د جواره بد عمله د واجنو زناور چریند پریند ترساره باچون دو په امتحان شروع ځکه چې الله وسزو دارو کوي او په سابقه اقوام باندې الله جل شانه کخصلی دغه جواره په وجه سره راوستي دومه وجه یی چې انسان د صفت حمیدانه محروم شي سړیتوب عاشق یې نه د انسان نه وبوسي لکه څرنګه یو د بل سره قربانۍ ته تیار نه وي زړه نه ساخت شي خالی جیب ډاکول وي عفو درګذرو نه وي میشته خو رسول الله چې کیم دین راوړی دی کیم دعوت ته دی ادي مینې د عفو او د درګذر دی چې که څوک ته په کوڼې ولي ته ګلون وروروا او قناعت نه وي سخاوت نه وي رحم او کرم نه وي ادگی واجنا د انسان چې کیم معاشی زندگی د اعتدال صفتی دو د معاشرین اوس ادگی جوړه بل نه وسطیه دا بیان کړای دی چې د هغې په وجه سره و دولت وضوی تارول شي څوک پانډه یوسي څوک کانډه یوسي جو پانډه پناسیب وي جو کانډه پناسیب وي شریعت د داسې نظام قائل نه دی چې څوک د پانډه یوسي څوک دا کانډ یوسي شریعت یې اسلام یې د اعتدال معیشت طریقه کار شریعت دا دی چې دا دولت ته عام وي چې خور ته هم بخره پکښې ملاو شي ابو ته هم بخره پکښې ملاو شي چا زندگی متاثره نشي او دا د په ټوله معاشره کښې معیشت گردش داسې کوي چې هر سړی ځنې مستفید شي چا هم پکښې قبیلې خورې نشي که د جوړې وله کاروبار و بیا د چا قبیلې خورېږي او زن و بیا داسې وي چې بادشاهونه کېږي و ادغې وجې نه میش بار بار دا وایي چې کاروبار کېږي شریعت په طریقه ده شي که پیسه لږ میلاوېده ها برکات وی ډېر وي که پیسه لږ میلاوېدله سکون وي جګړې نه وي شولنګ نه وي شاخې نه وي معاملې ونه وي کخصلې ونه وي بیا دا نظام ښه چلیږي الله جل شانه دا متعهد ټول ته په دې امر